آیت الله اصفهاني بزرګوار په باره کې دا راغلي دي څه کله بروجردي نه مخکې مجتهد و څه پلار نه پرېخللو اصفهان ته تللو څه زه طلبګۍ کوم هلتې پلار ورته ویله تکلیفونه ډېر دي مشکلات ډېر دي ما څه لاړو بهر حال اصفهان کې سبق ویله ژمی و یوه ورځې پلار پښتنې ته ورغلو لاسو کال و دی مجتهد جوړ شوی بعد کې سبا کې ویله پلار څه کله کمرې ته ورته راغللو نه اوسه مشاله وه کمرې کې تیاره نه د ژمي دپاره چای ورسره و کمرې کې سخت ساړه پلار سخت ورته غوسه شولو څه ما درته ویلي وو څه ما راځه بې ذاته یې کړلو ښه یې بې ذاته کړلو څه وخت څه دغه تکلیفو کې ته یې مشاله داسې نشته دی هغه یې زما سار زنګنو کې کېږدولو په ژړا شوم صرف یوه جمله مولا ته وکړه څه زمنې مام ته څه مولا پلار درته یې چې هیڅوک دا نشته یې مو هیڅوک نشته مولا هیڅ سترګو نه مو اوښکې وبهېدلې عامه څمه مدرسې لاندې چات کې زپاس چات کې هم وار وټه کېدلو چوکیدار څه خلاص کړلو یو نوراني کس ولاړ دی ورته یې د څه لږ اصفهاني ابوالحسن اصفهاني څه مکار دی لږ یې رکوس کرته زه کله ورته رکوس شولم هیڅ ما ته دی هیڅ ابوالحسن ولمون درغلی دی تا ته دی هیڅ شامه د کمرې کې نشته پلنکي کونج کې شامه ایښي دی همغه راواخله ورته باله یې کا هغه نه بعد یې لسو کې پیسې ورسره دي ما ته دي د پیسې د سره واخله ولمون درغلی دی مړیا په وخوره او دغو پیسو باندې ځان ته ژمي دپاره سړه دپاره چې برابره که څه سړه د نه کېږي خو اکوم ولمون درغلی دی پلار هغه ته وایه څه پلار ته د پیغام ویر که څه ابوالحسن وارث شته دی پښتنې والا شته دی ته ما خفه کېږه څه کله واپس کمرې ته راغلم زه وړوکی هم نه پوهېدم په دغې خبرې څه د چوک و چوک نه و بهرحال ما خو همداسې نارمل واقعه وګڼله پلار د ما ته زویه چوک و هېڅ ما ورته وویل څه پلاره چوک راغلی و بهر ولاړو ما ته یې څه شامه شته دی شامه مو ولګوله هغه نه بعد یې پیسې مو ورته وښیل د پیسې راکړلې څه کوم ولمون د راغلی دی هغه ته مړیا راوړه و هغه خدمت ته وکړه و هغه ته وایه څه ژمي دپاره دغو پیسو باندې زه سامان اخلم هغه ته یې ما طرفه پیغام ورکړه چې ما دلته ولي و وارث و سرپرست و پښتنې والا شته دی ته ما خفه کېږه هیڅ پلار مو ویلاړ و فورا په زنګنو ورته کېناستل هغوی ګیرنه تا وکړله ټینګ ټینګ یې مات چې کړله ما ته دي زه تا خو نه وپېژندلو خو ما وپېژندلو دا د مو زمنې امام و د مو زمنې امام و عزادار اهل بیت ډېر مهربان دي ډېر مهربان دي هېڅ کله خفه نه شوی هېڅ کله پریشان نه شوی هېڅ کله مایوس نه شوی هر واقعه څه کېږي حساب و کتاب سره کېږي زمنې امام نظیر سره کېږي مولا لطف و کرم ورباندې شامل حال وي دغه عظیمه هستی سید ابراهیم رئیسی ډېر عجز انسان و ډېر خکی انسان و دیتا خدای وسیله ورکوله دیتا اتم امام وسیله ورکوله دا اتم امام خدمات ډېر کړی و سید بزرګوار و ټول عمر اتم امام روضې کې جرې والی وه اتم امام ولادات باندې دي ته صدرات ملو شولو اتم امام ولادات باندې مولا د ځان تر وغوښتلو